علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن را سره ډېر کوټې چوټا خان او ډېر محنت نه بعد په نظر باندې راغی. دومره ښایسته ښایسته احادیث وایي که نه، نو دومره ښایسته کوږی الله ورکړی دا کچ ماشوم دی که نه جي. نو په دې وړه کوږی باندې ما تا ته اوس احادیث مبارکه وایي او کم حدیث په وایي، دا حدیث په وایي چې کل معروف صدقه، هر یو ښه کار کول صدقه ده. دا به اوس ما تا ته ووایي. ښه جي مونږ چې دا اوس څومره مدرسې کې دا ښه ښه ویډیوګانې مونږ اپلوډ کوو او دا مونږ نیټ له ورکوو، نو دا هم ښه کار دی که نه جي. راځو هارون صاحب ته تپوس کوو چې دې د حدیث یاد دی که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما د ملګرو د حدیث وایه. حدیث نمبر 7 کل معروف صدقه، هر یو ښه کار کول صدقه ده. ماشاءالله ودې وایي ګلالي ماشومانو، ماشاءالله یاره ماشاءالله. منه مخه انعام به در کوم. انعام ګوره کټ ماشوم دی جي او ډېر محنت نه بعد کله چې مونږ تاسو ماشومانو سره محنت کوو که نه جي، دې ګلالي ماشومان. او دغه لا بېله خبره ده، کم ملګري چې زمونږ په مونږ باندې اعتراض کوي هغه راشه په دې منبر کښېنئ، خپل بچي راولئ په دې منبر، تاسو کښېنه یاد کوئ ورته. اعتراض به نه کوئ جي، تنقید به هم نه کوئ. ښه جي ماشوم دی منبر باندې کښېناستل او بیا د هغې نه بعد وړه کوږۍ باندې دومره عمر ته وګوره دي. تاسو په کور کې به هم دومره ماشوم در سره یې که نه جي. دا جي غواړي محنت، دا به دغه شان مدرسو ته لیږئ، علما خوا ته به کښېنوئ، قاریانو صاحبانو خوا ته به کښېنوئ او ټیم به وله ورکوئ. اسان کار نه دی. دا ګلالي ماشوم چا بچی دی جي، چا بچی د زیبان زوی دی، دا دی ماسپښین راشي ماخوتن دا ټیم شي جي. واړه دا کیمره لږه واړوه، دا کسان پکې راواړوه. شاباس. دا وګورئ جي، دا د کلي ماشومان دي، واړه ماشومان وګورئ جي. دا هم د چا بچي دي. داسې اسان کار نه دی چې تاسو په مونږ باندې تنقیدونه شروع کوئ چې یاره قاري صاحب تاسو ځان له کار کتلی دی. نه جي، دا ډېر غټ ټیم غواړي. ښه جي ډېر محنت غواړي. او دې دا چې کله ماشوم سره تاسو دوه خبرې ما تاسو ته مخکې کړې وي، کله تاسو ماشوم سره محنت کوئ، مینه محبت کوئ، وهئ نه ټکوئ نه، دا ماشوم به خود تاسو له به خپله بیا راځي. ښه جي جزاک الله. دا زموږ بل محنت و ورکوټه ماشوم ته پرنټ راغی او ښکلی حدیث وي کل معروف صدقه، هر یو ښه کار کول صدقه ده. جزاک الله هارونه. الله دې مور او پلار ته صالحه، دینداره، باعمله، متقي، پرهیزګاره، تهجد ګزاره، ښه اخلاق والا او زمونږ د غنیه خبره د شنو سترګو، تورو سترګو، ودي سترګو ټول د الله جل جلاله په امن کې وساته. او الله د مور او پلار ته دینداره، صالحه، باعمله، متقي، پرهیزګار، تهجد ګزاره، ښه اخلاق والا، ښه کردار والا او یو حافظ قرآن او باعمله متقي انسان جوړ کړه. جزاک الله احسن الجزا.